په داسې مسترب روایت باندې استدلال نه رسي. د دوه قسمه اضطراب تذکره موږ او تاسو د اضطراب په سند تذکره مو وکړه. مدار حدیث هم درې اشخاص ذکر چې د چا نه په کومو طریقو باندې نقل ده، طرق یې نقل بیان. دریم اضطراب فی المعنی چې دا قلت څه ته ویلی کېږي. قلتین خو زه تسنیه شو، خو چې دا قلت څه ته ویلی کېږي. دې حوالې سره د علماء کرامو څلور اقوال. اوله معنا د ځینو علماو نه چې نقل ده، قله ویلی کېږي مټکی، مټ څوک مټ وایي، څوک مټکی وایي، څوک مټی وایي. دا اصطلاحات دي قومونو د علاقو جغرافیه ده. تاسو کې به دغه حالت خو زموږ علم دا ده چې کم شوي. ما ته لږ لږ یاد شي چې کلي کې به د چا غوږ میخه وه، ګړې ګزې چیلۍ به وې، لنګې به وې، شوده خرڅول نه و. بازارونو کې به چې کوم شوده خرڅېدل، هغه د حکومت خپل فارمونه و. په یو یو فارم کې به 1,000 1,5 2,000 غواګانې، حکومت به هغې ته کسان نیولي. هغه شوده به بازار ته سپلای کېده او خرڅېدل. کلي کور کې به کله چا 2 میخې غواګانې، غوا به ډېرې وې، چیلۍ ګزې، نو دا شوده به یې په خپله مسکل ګاونډیانو ته هم ورکول، د جومات امام ته لیږل. ما ته یاد شي چې زما والد صاحب کوم کلي کې امام، موږ واړه واړه سهار کې به د 15-20 کورونه شوده را پیروی به یې ورته ویلې دا به را کم کور کې به دا شملې ماسته کړه او ماسته به یې شاربل، هغه شملې چې ورته وایي کوچ د ډولۍ که تازه کوچ به یې رالیږل، ګاونډیانو کره به لیږل، ماسته به کټوۍ کټوۍ. په همغه کلي کې زما جلسه وه. د دې ځای نه تللی وم، غوښتی وم غږ پوره ګرم. د یو ډېرې لویې مدرسې بنیاد مې هلته ایښود، د دارالارقم سره شاته یو بله مدرسه. نو ما مازدیګر کې زه د دودپتې چیچنې کوله او پیپ ډبي ولم نه شو. نو ما هغوی ته ویل چې هلکه دا شین چې باندې خو نور زما زړه شین که چېرته دودپتې به نه وي، چې شوده نه میلاوي. یو پیالۍ پرته وه، د دې نه ډېره وړه و. یو پیالۍ شوده 50 روپۍ دي، اوبه هم پکې اچوي 800. دغه ټایم کې لوشي نه، مازدیګر او سهار کې ډېرې کمیاب ترې نه میلاوي. نو مبالغه یې کوله یا دروغ ویل. وی دا اوس هغه کلی نه ده پاتې چې ستاسو والد صاحب او دا کټوۍ کټوۍ به سوچه ماسته او شوده او دا کوچ او پیروي. اوس به چې یو کور کې زنکدنې دي او بنده او په یو ګوټ شودو باندې ښه کېږي، بې پیسو یې څوک نه وایي. نو یا به 2-3 کوره یو ځای شوه، ماسته به یو ځای کړو، په شریکه یو غاټه د خلکو نه به جوړه او موږ خپله به ورته مټی ویل. مټکی یا مټی، دا شملې چې پکې شاربي ډېرې، بیا به یې په دا کورو تقسیمول. د دې قلې یوه معنا ده. بیا دا مټکي چې دي چې دا متفاوت دي، تاسو که لیدلي د کولالانو سره شته دي. دا چې تر انقلاب روډ باندې سکیم چوک ته وځې، دلته شته کولالانو سره. بعضې غټ دي، بعضې واړه دي، بعضې درمیانه دي. نو کم مټکی مراد. دویمه دا ده چې دا چاټۍ ته وایي، قله چاټۍ. دا د خټو نه جوړېږي، نه هم دې لیدلي چېرته. پخوا به د بازار کې دوکانو مخې ته کور کې واورې به نه وې، دا به یې ځمکه کې ښخه کړې وه، نو زه اوبه به یې یخول. او که نه مې لیدلي نو بس دا جمیل چوک وي، دا پندو چوک کې په دې لاره باندې لاړ شئ، سکیم ته راسوزه کړئ، ځای په ځای دا د کولالانو دوکان. د
دیکھے دا چاٹی پرتی دی اغم غٹی وڑی درمیانا ما خپل واته دانی ولی دی یوزه کورو بزیاتا دا اوگو ما تخوان را کلی منگی داسی دریم مانا دی کلی دا قد آدم قد لکه او شفیع اللہ سے تو ودرگا شفیع اللہ سے دا دی دا قد اندام دا دی سر نوالا تر پوندی پوری دیتا قد اندام وی دا دی بدن قد و قامت اوز کدا دو گزی که یو نیم گزی که شپک فوٹای که پینز فوٹای دیتا قلہ ویلے کی کینی جی بازی کسانی 3 فوٹای اغم قد اندام شو قد اندام بازی 9 فوٹای عالم چند سمر بود قد آدم نو سمر درمیانه قد والا و کناغا یولی شوی آغا داسی خلق نشتا چه دی آغی طول گاز قد 2 فوٹای داسی مشتا چه 9 فوٹای منتکم قد اندام یاده کم یو باخاری کتو ایسا 9 فوٹا زوی مزو 2 فوٹا والا کتو ای ولی 2 فوٹا لی زوی تو ولی 9 فوٹا والا باو کتا جور و بائی لای جور منگا حناف نپی جانی چه سرد مرائی نرانیسو دا درم ماناش څلورم معنا د کلی رأس الجبل د غرسر قلتين تسنیه چې کله اوبه د 2 غرونو سرونو ته ورسي د 2 غرونو سرونو ته ورسي ولا يحمل الخبز لا پلیتیږي نه نو چې اوبه د 2 غرونو سرونو ته رسي خدا هو طوفان نه بیا څنګه پلیتیږي دا د سمندرونو اوبه پاکې دي او 600 قسمه مخلوق په همدې کې پیدا کېږي او په همدې کې مردارېږي او د دنیا د ټولو شهرونو اوبه دې سمندرونو نو چې د 2 غرونو د سرونو برابر اوبه دي دا خو موږ هم چې نه پلیتېږي د قلې یو معنا خو دا د قلتین 2 غرونه د غرونو سرونه پنځمه معنا د قلې ده اعلى الشيء اوس بلا پنځو معناګانو کې تکمه معنا لري چې هر معنا اخر اعتراض پیدا کوي په هر معنا چې تاسو دې ته ویل شي استراف المعنى معنا د کل مستعرب غډوړه ما درته ویلې چې کل ویلې کېږي مټ کای مټ چاټي قد اندام رأس الجبلين أعلى من كل شيء كمان البته یو سوال پیدا کی چې مدینه منوره کې کم چاټي او مټونه خرڅېدل دا به د یمن د حجر قبیلې نه راتلو دا معلوم نو موږ وایو چې هغه حجر نه راتله هغه متفاوت بعضې چاټۍ غټې بعضې وړې بعضې مټونه غټ بعضې څلورم اضطراب فی المصداق یو مټ کې څومره اوبه ځایږي لږ ورته ګورې اوس 2 مټونو کې څومره راځي بعضې علما وایي چې یو مټ کې کمې اوبه ځایږي نو تقریبا 1.5 ګوډی اوبه مشک هغه ګوډی چې هغه د چمړې نه به جوړه او د ګوډو کې زور سرمنو وایي چې 1.5 ګوډی اوبه په یوه کله کې دا د یو شو دویم قول دا ده چې 3 ګوډي اوبه پکې راځي دا اوس د کمیټې کاس کې دا اوس شکر دا غم نه درځي روډونو باندې ووا چول چې ګټه وګا مخکې په داخله ګوډي کمیټې والا نو هغه ګوډي به د ترخ کې چولې والا ګوډي خپل به داسې نیولې او په به پاس دا ګوډي تاسو نه دې کتلې مشک ګوډه په خوا خلکو لري دا شیان خو نو ته دا به مخې کې وبساته یو کې راځي چې 4 ګوډي اوبه پکې ځای بلکې راځي چې 5 ګوډي اوبه پکې ځای
او اخري قول دار چې کله کې شپږ ګوډي وبځي دې ته وایي استراف المصداق نو مصداق مسترک دی یو نیم ګوډي نه شروع د شپږو ګوډو باندې چې داسې یو روایت دی چې هغه کې دا څلور قسمه استرابات پراته دي د هغې باوجود دا راوړې خپله مدعا پرې ثابت دی نو دا نه کېږي د محدثینو په نسبت اوس خو پوه شو که نه هغه دلته ابوداود پرې روان شو ترمذي کې راځي بیا به ترمذي هم پرې باندې روانه شي چې حدیث د قلتینو ضعیفه شو د اضطراب د وجې نه او تاسو نخبة الفکر کې هم ویلي دي چې کله اضطراب راشي اضطراب معنی ګډوډي سند ګډوډي متن ګډوډي معنا ګډوډي مصداق ګډوډي روایت کمزورې کېږي قابل استدلال نه زیات. وكما حدثنا ربيع المؤذن قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا حماد بن سلمة فذكر بإسناده مثله غير أنه لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأوقفه على حديث موقوفا نقل كرر وأوقفه على ابن عمر رضي الله عنهما فقال هؤلاء القوم إذا بلغ الماء هذا المقدار لم يضره ما وقعت فيه من النجاسة إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه واحتجوا في ذلك بحديث ابن عمر هذا فكان من الحجة عليهم لأهل المقالة التي صححناها أن هاتين أهل المقالة جاتوا احناف د دې په جواب کې وایي چې تاسو هم په دې روایت باندې استدلال کوئ چې کله وقلتين تورثي پلیتیږي نه ودا وایي چې ان هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الاثار د دې پوره وضاحت موږ ته پر اثار وګڼل شو چې قلې څه مراد دي مصداق کوم دا معنی کوم دا بیان چا کړی دا فقد يجوز أن يكون مقدارهما كلتين من خلال حجرة على شاطئ ومرتونة دي حج القبيلة اليمن نرات كما ذكرت لك تاس والشوافيت ويحتمل أن تكون قلتين أريد بهما قلة الرجل وهي قامت الإنسان قد وقامت كلا وبدي إنسان دي قوة إنسانان ودي قد وقامت برابر سنة فلتي من دا أريد بيه إذا كان الماء قلتين أي قامتين لم يحمل لجسا لكثرته ولأنه يكون بذلك في معنى الأنهار كلا دي دو انسانانو د قد او قامت برابر وبني نو دا خو د نهر او د والي په شان رواني وبشوي په حکم ما جاري کې راځي. فإن قلتم إن الخبر عندنا على ظاهره والجلال هو جلال الحجاز المعروفة قيل لكم فإن كان تاسو چې حدیث په ظاهر باندې نو مراد د قلالو نه د حجر قبيله ولا ده نو بیا موږ درته جواب درکو. فإن كان الخبر على ظاهره كما ذكرتم فإنه ينبغي أن يكون الماء إذا بلغ ذلك المقدار لا يضره النجاسة وإن غيرت لونه أو طعمه. فقاردار چوبتم رہی نو که خوان رنگ بوی بدل مشي فقاردار دار پلیتی نشي بیا تاسو ولې وایي که خوان رنگ بوی بدل شو دا پلیتی. یا الہ العالمین د جمله علماء حفاظت وکړه ټول مسلمانان